جمعات ته پاره مدرسې د پاره ټیم نشته نو ما وی مسلمانانو د محمد رسول الله امتیان د اندوانو نم بے غیرت شو محترمو زما پیغمبر یو جمله او فرمایله زما پیغمبر وی کوم انسان چې د محمد رسول الله امتی دی اوس یو اعلان کوم د محمد رسول الله امتی دی او هغه د خپل مال نه صدقه ورکوله زما د پیغمبر د طرف نه ګارنټي ده چې الله او فرمایل د عرش د سایې لاندې به ورته د قیامت پر ځای ملو شي شوک سره سبحان الله تاسو ته د ذهن موافق یو خبره کوم محترم مونږ وایو چې د مال نه مې ورکړی نه ده او کم شوی نه دی اوس د انسان د ذهن خبره کوم جی د دغه نه کومه د انسان ذهن دا دی چې ما سره پیسې دي ما سره مال دی که د دې مال نه ورکمه نو دا کمیږي ظاهر خدا زمو استاد ذهن کیلکولیټر په حساب کا جی 1 لاکھ روپے دی نو 15000 مې ته فقیر غریب جمعات مسجد لور کړي نو کیلکولیټر بتاته اوخی چې 15000 ته منفي شوي نو 95 پاتې شوي کیلکولیټر هم تاته وي چې جی تاوان وشو موبایل کې او باسه موبایل هم تاته وي جی تاوان دی او ستا ذهن انساني ذهن هم دا وي چې جی دا د تاوان او اوس الله وي د کیلکولیټر نه ما ورا د انسان ذهن ما ورا ګویا تاسو سنسي ټیکنالوژي نه ما ورا ما الله ویلی دی تا ته شیطان دا وسوسه اچولې ده چې الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء شیطان وی ای تا ورکړی نه دو غریب شوی نه تا ورکړی نه دو غریب شوی نه بل خبره کوم محترم بل خبره کوم او الله وی ویأمرکم بالفحشاء او تاسو ته امر د بے حیايي کې مفسرین حضرات د بے حیايي نه مراد کنجوسی علی مفسرین وی کم انسان چې کنجوس نو دا بے حیا دی او د دین غټ بے حیا کم ځای دی چې ته په ګیډه باندې موړې ای تا سره د سرو زرو ګیډي پراته دي تا سره د پیسو ګیډي پراته دي او ستا په خوا کې مسلمان غریب ورور د لوګي نه مړ کېږي دا بے حیايي نه ده نو څه دي الله وی بے حیايي ده زه نه وایم څوک وایي आवाज न राजी सो कोई बे अल्लाह वही कंजूसी बेहयाई दा एकम इंसान चे कंजूस थे दा बेहया बे जमारा बोई मुहतरम उस उगोरा नो शैतान उसुवे चे कमीगी शैतान सुवे कमीगी और जमारा वादा उकड़ा वल्लाहु याइदुकुम अल्लाह उस वादा कुमा यो शैतान वादा उकड़ा चे कमीगी यो अल्लाह वादा की वल्लाहु याइदुकुम मगफिरतन व रहमा ए व फضला अल्लाह इज्जत फजल वादा कुम तब इंसान बांधे वर्का अल्लाह दा से फजल बदर बांधे उकम चे पमाल बदे माला माल कम मुहतरमो دا الله وعده والله واسع علیم واسع الله واسع گویا چې وسع کوونکی د ستا په مال کې وسعت پیدا کیدونکو ور د الله ذات دی نمبر 2 مونږ استاسو ګوره یرجی قران کې الله فرمای احل الله البيع وحرم الربا استاسو ته خبره کوم زموستا خو ذهن دادی چې چاله 1 لاکھ روپے ورکم او هغه په مال 100 روپے منافع د میاشتې راکې نو دا بړوتری ده دا سړي کیلکولیټر کې حساب کړو کیلکولیټر هم دته وي چې په لاکو پسې میاش کې 100 روپے اله نو دا جی مال دې بڑاویږي مال دې سکیږي بڑاویږي په کیلکولیټر کې ستا ذهن کې موبایلو کې څومره ټیکنالوژي دی وي بڑاویږي لیکن زمار عبدل ته قانون بدل کوي دا مال دې کمیږي غر کیږي محترم مال دې سکیږي اوس هغه کسانو ته چې هغه په پیسو پسې پیسې علي په پیسو پسې پیسې علي دا سود دی الله وی داسې یو ورځ براشي چې ذلیله به کوم په پټپاتونو باندې به زندگی غریبه والا تیری محترم الله وی ونحشره يوم القيامه فان له معيشه ضنكا الله وی زندگی به تنگ کما کم انسان چې سود کوي او د ذهن داده چې مال ورکوم او بڑاویږي الله وی ظلم چې کمیږي ستا کیلکولیټر وی سیوا کیږي زماره بوی دا کمیږي ستا موبایل وی مال سیوا کیږي زماره بوی دا کمیږي ستا ذهن وی مال سیوا کیږي زماره بوی کمیږي او دا څه کمیږي فان له معيشه ضنكا الله وی زندگی به لنډ او تنگ کم محترم الله وی لنډه تنگ بکم اوس د الله نه څوک باوراشته داسې محترم الله وی لنډو مو تنګو مې وګوره هغه کسان چې په پیسو باندې پیسې اخلي الله وی زندگی به لنډ او تنگ کم وګوره یوس نبی اسلام مبارک جمله او فرمایله وای کوم انسان چې د خپل مال حلال او طیب د مال د لپاره بیا شرایط وي کوم انسان چې د خپل مال نه رزق ورکي بل مسلمان له صدقه او خیرات کوي زما پیغمبر یو جمله او فرمایله زما پیغمبر وی کوم انسان چې د محمد رسول الله امتی دی اوس یو اعلان کوم د محمد
رسول الله امتی دی او هغه د خپل مال نه صدقه ورکوله زما د پیغمبر د طرف نه ګارنټي ده چې الله وفرمایل د عرش د سایې لاندې به ورته د قیامت پر ځای میلو شي. شوق سره سبحان الله. یو صحابي پاسېده د الله رسوله، یو صحابي، تاسو د ذهن موافق خبره کوم، یو صحابي پاسې د الله رسوله کې غریبي مال وسره ني نو بیا توجه شته ستاسو که یو سړی غریبي ستاسو کارم پکې کوم جی ستاسو کارم د الله رسوله کې غریبي نو نبی رسول الله مبارک ورته او فرمایل چې دوه خبرې دي. یو خو بالکل انسان مزدوري کولی شي نو صدقې د پاره د مزدوري وکي او په صدقه دی ورکی، دومره اهمه خبره کوم محترم. او نمبر دو وای دا وسیم نکیږي نو ته ترکاڼي ته لوهارې جی ته تاسو سره بجلو الکتریشن والے نو ته په دې باندې د غریبانو د جومات او د مدرسې خدمت او قدم په صدقه کې را دي. شوق سره لږ سبحان الله. نو اوس مونږ تاسو ګورې ډېر ګیا ګوزرای وې څنګه ما مخکې ورځ کې یو هندو سره خبره کوله د مونږ یو مرګر دغه په کلینیک کې سر ناسوم وی زمونږ د هندوانو یو دغه دی ما وی د هندوانو نم ګیا ګوزرایم خفه کیږو بنه مسلمانان د محمد رسول الله امتی د هغه نم ګیا ګوزرایم وی زمونږ د هندوانو یو قانون دی چې مونږ د مندر د پاره سو کار کوي نو کاریګر پیسې نه لي، کاریګر د مندر نه پیسې نه ها که ارسمره غریبي بیا هم نه لي که د لوګي نمرینو بیا هم نالي. دا د هندوان ورشه تاسو تپوس وکړئ لیکن مسلمان وګوره کار به نه کړو پیسې مخکې لي او خبره سي یاره چې جومات غني دی، جومات څه دی؟ جومات وی غني دی، مدرسه غني دا د کوم ځای نه غني شوه محترمو؟ دا غني په دې ده چې ته وله کار وکړې فی سبیل الله دې ته غني ویل کېږي. دا نه ده چې ته د جومات نه انکم او پیسې والې. نن الکتریشن که په جومات کې بلب لګوي محترم نو اول به کاریګري غواړي او که یو ورځ دوی خیراتي کار وکړو نو په درېیمه ورځ بانې کوي فارغ نه یم جي ټایم نه لرم، ټایم جومات دپاره او مدرسې دپاره ټایم نشته. نو ما وی مسلمانانو د محمد رسول الله امتیان د هندوانو نم غیرت شو محترمو. اوس تاسو وګوره ته لوهارې په دې باندې د جومات او د مدرسې خدمت ته وکړه فی سبیل الله محترمو. ته ترکانې په دا باندې د جومات خدمت وکړه فی سبیل الله. اوس دې نه کېږي خیر دی نیم په نیمه ورسره وکړه جی نیمه ورځ جومات له مزدوري کوم او نیمه ورځ ډېر بې وسی نو نیمه ورځ جومات له وکړو نیمه ورځ ځان له وکړه. زه وایم قسم دی د الله د کور د ذات دپاره تا غیرت کړی دی نو د الله نه غیرتي ذات شته. الله وایي ته زما په ذات باندې غیرت کې بچي د نار پرېښي دي او زما په کور کې لګې زما د طرف نه ګارنټي ده قسم دې بچي به د داسې ماړه کړم چې زندګۍ کې به لوږه محسوس نه کړي محترم. دا د الله وینا ده محترمو، دا د چا وینا ده؟ دا د الله. او زمونږ ستاسو معاشره محترمه وګورئ قسم دی مونږ وایو چې مال مې ورکړی نه دی او غریب شوی نه مال مې ورکړی نه دی او غریب شوی نه. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین ته پته اوس تاسو ته یو اهمه خبره کوم. یو انسان 10 روپۍ ورکړ د الله په لار کې چڼي وظیفې دپاره راغی وظیفه راوړی خدای م وبخه او وظیفه پخه نه وه او تا ولې 10 روپۍ ورکړې چې چڼي یا طالبه په دې ځان له صرف واله بچیا په دا باندې صرف واله کې کپړې ویني ځکه طالبان خو مسافر پاتې کېږي کپړې ما داسې ولیدل طالبان چې صرف هم ورسریني صرف محترمو نو داسې په اوبو باندې جامې ویندي قسم دی علم ګران کار دی. و ما داسې خلک هم ولیدل چې د شپې د یخنۍ په موسم کې ما داسې طالبان هم ولیدل چې د یخنۍ په موسم کې ولاړي بنینونه ني نری کپړې اچولي او په دا ساړه کې بار ولاړي وظیفه راوړی خدای مو بخه محترم. دا هم د چا بچی نه دی دې څه له راغلی دی د محمد رسول الله میراث حاصلولو راغلی مو دی قرآن زده کړي له راغلی دی احادیثو زده کړو له راغلی او ستا درته ولاړ دی وظیفه راوړه خدای م وبخه محترم. ستا د خپل بچي په باره کې څه تصور دی؟ ستا د خپل بچي په باره کې تصور دی خو د کمبل نم نه رابار کې وایي سینه به دې خرابه شي زکام به دې شي ټوخې به شي. نن د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وارث بار ناست دی وظیفه راوړی د هغه دپاره بنین انتظام نشته هغه سره د کپړو د وینځلو انتظام نشته محترمو. او طالب زه حیرانم د محمد رسول الله امتی خو به هغې چې په ګاون کې ورته پته ولګېده چې ما سره په جومات کې طالبان پاتې کېږي زندګي څنګه تېري طالب په کور کې خوب څنګه درځي د خپلو بچو سره محترمو. صحابه کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک درته ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ټول مال چروړه ټول مال. او یو اهمه خبرم کوم تاسو ته یو اهمه خبرم کوم خو دینه بعد کې کوم. نبی علیہ السلام له ټول مال لوړو نو ابو بکر ته زما پیغمبر او فرمایي چې ابو بکر په کور کې د سپری خودل تاسو ته مې په کور کې د سپری خودل. ابو بکر ورته جمله کې او فرمایي د الله رسول زما کور ته نو
زما مال ته زما اهل او اولاد زما چې څه دي هغه تا نه قربان شه ستا نه ما سیوا زما کور نشته زما در و ور خو ته د الله رسوله زما در و ور خو ته اوس پیغمبر ته جمله ویم پیغمبر ته یو عجیبه جمله ویم محترم تاسو د پیغمبر یو عجیبه جمله ویم وایي دغه ابو بکر صدیق چې پیغمبر دا حال ولیده چې ابو بکر کور خالی کو کور ټول کور یې خوشې کو او وروړو درې نبوت کې وغورځو درې نبوت کې ورته پته وه او د صدقې خبره کوم چې ته به ووایې چې دا صدقه قبلیږي که نه نو څنګه په پته لګېږي اهمه خبره کومه څنګه به پته لګېږي چې یو 10 روپۍ د طالب العلم له ورکړې ماشوم له په جومات کې دې ولګولې او ستا زړه ته سکون میلو شو سکون چې قسم دې ډېر ښکلی کار مې وکړ نو زما رب جمله وفرمایله چې دا صدقه ته ډایرکټ ما ته قبوله شو شوق سره سبحان الله او که نه ستا په ذهن تشویش ذهن دی یا زړه دې مطمئنه نشو مطمئنه زړه کې د شک غوندې و شبهه غوندې وه نو الله وایي دا صدقه دې مردوده شوه ما ته قبوله نه ده صدقه دې مردود او ستا زړه پې مطمئن شو خوشحالي پې محسوس شوه چې د الله په لار کې مې ورکړه نو یې قسم دې زما رب وایي دا ما ته قبوله شوه ما سره جمع شوه قبوله شوه او ما سره موږ دنیا کې خزانې اغوستې دي جي او هغې کې لږ جمع کوم دا څه کې دا جي مې د لور واده دی نو غریب یم نو د لور واده له جمع کوم څه له جمع کوم بیا به دې له جي سامان علم بیا به څه کومه دې له به سامان علم دا مې د لور واده دی جي دا مې جي غم خادی له دا ایښي دا مې جي ګور کپن له ایښي دي الله وی د ګور کپن غم ته به کې که زه به الله دله کوم د لور چې دا لور ما ستا د ګیډې نه پیدا کړه ستا د نطفې نه مې پیدا کړه او لویه شوه او دنیا ته ما د دې د پیدایش امر کړی دی نو الله وی خو د دې انتظام به م زه کومه که نه وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها زما رب وی تسې چې لور له به دهیج جوړی تسې چې د ځان دپاره د کفن او د دفن انتظام کې الله وی چې مې دنیا ته پیدا کړې نو ما الله پیدا کړې او د رزق وعده ما رب اخیستې ده محترمو ته څوک چې د لور دپاره د مال جمع کېدو غمونه کې ته څه کې چې سامانونه جمع کې الله وایي چې وقت راشي نو انتظام به زه الله په خپله باندې کوم چې وقت راشي نو څه انتظام به زه په خپله باندې کوم دعا کوم محترمو تاسو ته پته لګېږي چې زما میروس کې مدرسه ده او هغه مدرسه کې ما اوسه پورې صرف د اودسونو ځای جوړ کړی دی یو مې غسلخانه جوړه کړې ده د اوبو فټینګ مې کړی دی د بجلی نیم پاتې دی یو کمره مې پکې جوړه کړې ده د دویمې درېمې کمرې انتظام دپاره ما اعلان وکړم مخکې ملګرو ته مې ویلې په دې کې کیدای شي مجلس کې کسان ناسي ما سره ډېر مخکې نه دا کړی هغه ما لږ غوندې پنډ جمع کړی دی نو شروع کوم په مدرسه باندې دوباره الحمدلله لږ لږ په مزه مزه پې کومه څه پیسې را سره مخکې نه هم جمع دي یو ملګري تاسو به پیژنئ دا سمیع الله جی صاحب ډرای فروټ والا ډېر احسان یې کړی الحمدلله د هغه پیسې را سره اوسه پورې پرتي ډېر مخکې را کړي خو اوسه پورې را سره پرتي نو اوسه پورې سامان مو له برابر کړی خو د خښتو ضرورت دی 5000 خښتې پکار دي 5000 نو اوس تاسو وګورئ چې کوم کسان داسې 10 افراد پکار دي چې هغه 1500 خښتې اغوستی شي داسې څوک شته دا خو بیا ډېرې ګرانې خیر دی نیمې به کوو څوک داسې شته چې هغه وایي زه خښتې علم مدرسې له او زه په خپله پیسې هم نه علم زه به درته وښیم نو ټرالي به ډکه کړي هلته به یې واړې داسې هم خوښه ده پیسو والم نه یم چې چانده غواړم چاندې ماندې نه غواړم محترم داسې هم خوښه ده معاذ سره جمع داسې څوک شته بیا که دلته دې مجلس کې نشي ویلی او ځان له ماته ویلی شي نو خیر دی بره راشي 1500 منلی شي وایي 200 خښتې په ریړه کې لوډر کې راوړی شي منه 200 وروړو خیر دی انشاءالله یو خښته دې ولګېده مدرسه کې زما رب وعده کړې ده تا قیامته پورې نبي علیه السلام اخري جمله وي نبي علیه السلام وایي 3 څیزونه انسان چې مړ شي نو 3 ته باقي پاتې کېږي نمبر 1 علم نافع چې علم نافع دی وکړو د هغې نه خلکو ته نفع رسېده محترم نو ستا د وجې نه یو طالب العلم په دغه مدرسه کې تیار شو نو ته مړ یو قبر ته ستا اعمال در رسېږي هغه طالب العلم په ذریعه یو حافظ قرآن جوړ شو پروژه کې قرآن یو وورو الله دا ستا دپاره د جنت ټکټ ګرځولی دی محترم نمبر 2 اولاد صالحه اولاد صالح ته پرېښوده په دنیا کې دا تا پسې دی او نمبر 3 صدقه جاریه الله دې موږ په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه والحمد لله या हबीब सलाम अलैका सलाम